ړومبې خو د ټولو نه مخکې الف خان وروره ستاسو شکریه ادا کوم، مننه ادا کوم چې تاسو فاروق خان خپل قیمتي وخت وښکه او دلته کې رالی. ړومبې د دې خبرې نه به شروع وکم چې زما نوم فضل خالق خان باباخیل د پلوسي اوسیدونکی یم. نیکه قرنیکه پړانګ باباخیل نه دلته خپل پټو ته د میرو ته راغلي دي. بیا د زما کور والا د هغه بیماره وه، تقریبا په دریم ځل باندې د هغې سپینل کارډ اپریشن و. په 5 اپریل باندې ما هغې اډمیټ کړل او په 9 اپریل باندې زما د دې کور والا سپینل کارډ اپریشن و. تقریبا هغې له آی سی یو کې و، اپریشن تیټر کې و، چې ما ته خبر راغی چې د ستا زوی ولګېده او ابابیل سکواډ والو ویشته. نو زه خو دغه کوم چې خدای پاک دې دا غم، دا درد او دا دک مومن مسلمان ته نه چې بلکې کافر ته دې خدای پاک دا نه ښیي. ځکه چې یو خوا سړي کور والا اسپتال کې او هغه اپریشن تیټر کې او بل خوا پې دا آواز راشي نو دا ډېر سخت آواز دی. بیا چې کله زه رورسېدم د ارمای او د الارچ ډېره لږه فاصله ده، خو زما هلته مجبوري وه نو چې زه دلته الارچ ته رالم. دلته زمونږ ټول ملګري یاران دوستان دا اسپتال کې موجود وو او زما زوی اپریشن تیټر کې و. نو هغې تقریبا 9:30 بجې اپریشن تیټر ته دننه کړی و او د سار اذانونو پورې دا هغې اپریشن تیټر کې و. نو ما ته په هغه ټایم باندې ټول یاران دوستان، خو خاص کر دې کې زرداد خان زمونږ د سیټي تاڼې ډي سپي دی هغې او بارمن شاه دی مونږ سره هلته کې د چارسدې پولیس چې مونږ سره کم و نو دا دواړه پکې مونږ سره د ساره پورې د اذانونو پورې دی مونږ سره هلته کې موجود و. بل بیا ما ته یو ملګري بل ملګري پرنس کانفرنس د یو د بل چې دا تاسو دا وکې، ما زما د زوی د خدای پاک روح کی دا وروستو اسانه خبره ده. نو تقریبا مونږ 11 دن الارچ کیو چې په هغه شپه باندې زما د دې زوی 3 اپریشنې شوي وي د 9:30 نه د سار اذانه پورې. بیا د هغه ځای نه مونږ د الارچ نه چې کله زما د بچې د آی سی یو کې او د هغه ځای نه د کنډیشن خراب و نو دی مونږ شپه انټرنیشنل ته بوته. شپه انټرنیشنل کې تقریبا مونږ 4:30 شوارو زلته کې تیر کړو. د هغه ځای نه واپس ارمای ته رورسو. نو ارمای کې بیا د سرجرانې چې دی ټوټل دا شپږ اوسه پورې شپږ اپریشنونه زما د دې زوی شوي دي سرجري. او اووم ورته اوس یاد کړی دی خدای پاک دې ته ساتي، الله دې ته بچ کي جنورۍ کې چې دله به جنورۍ کې مونږ اپریشن کوو دوباره اوومه سرجري به وله کوو. د هغې د پاسه هغه ما سره یو ظلم وشو، یو د ظلم هغه انتخاب شوه. د ظلم دونه انتخاب شوه چې هغې کې دلته کم زمونږ د وخت ډي پي او او ډي سی او هغې بلکل دا شی خاموش که چې خاموش شو. ما په 18مه ورځ یا په 19مه ورځ چې د چارسدې پولیس زما نه د دې بچي کپړو پسې نه ګاډي پسې رالل چې ورېږه د دې کې مونږ انویسټیګیشن شروع کړو، د دې انکوایري وکړو. بیا مجبوراً مونږ آی جي ته درخواست ورکړه، سی ام ته هم ورکړه. هغې دا شیز دا کیس چې دی دا کریم ته واړو. کریم برانچ کې د دې انکوایري وشوه. تقریباً 6 نیمې میاشتې وشوه چې د دې انکوایري پوره شوه او هغه انکوایري د دې مسعود ابابیل سکواډ والا خلاف راله. نو چې د ده خلاف راله دی کله یو له کله بل له کله یو له کله بل له هغې ورته وی چې یار دا خو ته الریډي دې کې سسپینډ وی او اوس په دې کې ته ډسمس کېږي او جیل ته به ځي. نو ده د هغې دپاره دا یو ډرامه جوړه کړه چې ځان اولم اوتمانزو کې 4 کسان را باندې ډزې کوي او زه یو ډز لګم او هغه هم په دغه ځای باندې لګم. نو یو ظلم یو که یو د ظلم انتخاب وکړه، د هغې د پاسه بیا په ما باندې دوباره یو بېګناه دعوه کوي. نو چې کوم ملګري ده سره د کیس کې انوال دي د هغې هم بچي شته. سبا به الله په خدا سې دی وي هغه 13 شته خو اندېر نشته دی.
نو سبا به د دغې خلکو چې کم د سره سلاکاري د ده به روري د ده به بچي سبا به دې نی خبر خدای پاک به له بل طرفه څه شړق را پرېږدي لکه نن د چا سره ظلم وکړو نو سبا هغه ته خپل باری ته انتظار کوه نو نه مې د زوی په دغه کې سرکاري جنګ مې کو قانوني جنګ مې کو هغه مې هم څه نه وې خاموش وم او اوس را باندې د یو منګړت او یو اسې بې صحیح په یار وکړه نو بیا هم زما الله شته زما به تپوس هم کوي ټیم به لګي خو دا شی به حقیقت ته روزي چې دا یو ګینګ دی او دی داسې دا ړومبې نه دی زما ده دا مخکې د دې څو ځله شوي دي نو هغه په یار په عمرزو تاڼه کې به مي د 400 په تاڼه کې به مي نو دا به روزي که خیري دا په یار چې دی دا به بالکل روزي او بل مونږ ټول هر یو انکویري مې د هغه مې په هغه ټایم په ډي پی او باندې اعتبار نو او نه هغه مونږ له کوله هغه په دې مسعود په دې دغه باندې هغه خور اچوله او اوس چې افسوس دا دی چې هغه ټایم الف خان هغه ټایم سهیل خالد غونتې ظهور بابر غونتې مسعود بنگش غونتې یا د اوس موجوده کم محمد وقاص خان دا ډي پی او ناستی نو زه چې کاش چې افسوس چې هغه ټایم کې دا ډي پی اوګان ناستو نو ما ته به هغه ټایم انصاف میلاو شوی خو هغه ټایم دا اونه نو دا مې ځکه یاد که ظهور بابر سهیل خالد او بنگش صاحب نو چې دا هغه ټیمو یا دا محمد وقاص صاحب چې دا کوم اوس موجوده ناست دی یا دا ایس پی اپریشن ناست دی نو بس چې دا هغه ټیمونو زما دا کیس په دونه نو زنګېدلی لازم صاحب اوس هم د زوی څه حال دی او دغه څونه اپریشنې چې وشولې ګرځېدی شي نشي ګرځېدی بله خبره دا کوم تاسو مخکې خپلو خبرو کې وکړه خو سوال بیا هم راځي که نه جی جی په پیسه هم پوره یې په ټوپک هم پوره یې په تعلق هم پوره یې نو کومه حکمت عملي وه چې تاسو په دې کې خاموشه شو اخري ډزه ته میاشتې پس کېږي زه خاموش په دې وجه وم ما صبر کو د الله پاک ما وی هغه غلطه فیصله کیږي نه د بره نه ما هغې پورې صبر کو بل ما کریم برانچ ته دا کیس وړی او هلته مې هغې ته حواله کړی او دا کریم برانچ یو دا د زمونږ پښتونخوا چې کوم ایس ایس پي صاحب دی دا هغه ته حواله و نو هغې دلته راغلي وو زمونږ ځای ته پکې ورسره ډي سي پي صاحبان هم دوه انسپکټران صاحبان هم ورسره هغې وی چې دا ډېر ظلم شی دی د ظلم انتخا شی ده بیا د ده کپړې زما د دې زوی دا ګاډې دا دی بوته نو دی ما ته واپس راکړه و چې دی کې خو یو بل بلوټ رووته هغه شاته دې ګاډي کې د سیټ منځ کې چې کم راډ لګېدلي هغې رامنې کړی و چې کیس کله دلته راغې 400 تاڼې ته هغې کمپلیټ که دلته پې ورته د هغه ټایم ایس پي انویسټیګیشن اوس نه د هغه ټایم ایس پي انویسټیګیشن ورته وویل چې دا انکمپلیټ دی ای ورته چې څنګه انکمپلیټ دی ورته وی چې دا تاسو د ګاډي لیبارټري نه ده کړې کیدی شي دا ګاډی چې دا غلطو دا ماشوم ورته ځکه نیو درېدلی د ګاډي لیبارټري مو شو هغې ورته دا خو دې پلیټ پار ټول ګاډي یوازې دا یو نه دی دا خو ټولې پلیټ پار روباسي او د دې استعمال کی یوز کی هغه شیم پې راغی بیا ما ته اوس تقریبا 10 دن پهله چې زمونږ د سرکل الف خان روره زمونږ د سرکل ډي سي پي صاحب سرډیري هغه ما ته راغی د شپې دلته کېناستو چې څه زمونږ نصیب و هغه شیز هم وکړه هغه ما ته وایي چې زه یو جرګه کې راغلی یم ما ورته یې وایه اډر وایي چې د فضل امین بابا خیل جوړه کې ما ورته وی دا خو ډېره ښه خبره چې ته دونه ښه سړی او نر سړی او ماله 2 میاشتې پس رالي نو ویم دا خو د خوشحالۍ خبره ده خو اوسه پورې ما له دې کې څوک راغلي نه دي نو هغه ما ته وی چې دا به څه کوو دا زمونږ ډي سي پي صاحب سره ګلزار خانم او چې کوم زمونږ تاڼې انسپکټر صاحب دی نو ما هغه ته وویل چې زه به وروڼو سره والد صاحب سره د ترور د تره د ماما بچو سره به سلا وکم او چې څه خبره یي بالکل خو دونه صبر راته وکړه چې زما دې بچي ته جنورۍ کې اپریشن ویلی دی خدای پاک دې د هغې نه بچ کي ځکه چې هغې وایي چې د ده به پول د هغه ته الف خان رو 3 ډرینه دلته شي 3 ورته دلته شي د دې مرۍ او د دې سپیمو نه علاوه نو هغه اوس هم لا بلډ کوي ډرین چې کوم هغه 6 ډرینونه یې ګېډه کې د هغه دا ګېډه مکمل کولو شوې ده
زما زوی 7 میاشتې کې ښه کېږي نه، او دا کم زمونږ ابابیل سکواډ والا کانسټیبل دی هغه په 3 ورځ باندې ډسچارج کېږي، بیا راځي هغه سیده کورسۍ کې داسې کینی بالکل سټریټ فارورډ. نو زما دا زوی د سوپه کې چې کینی نو چې څوک وله راشي، بله ورځ وله شکیل خان چې راغلی و نو هغه ته وایي چې انکل ما نه به خفه کېږي نه، زما پاسېدو کې ټیم لګي. نو هغه سره لاس میلاو که نو واقعي دا ډېر خفه شو چې دی لکه هغه پاسېدو کې ناستو کې هغه ته ډېر تکلیف میلاویږي. خو بهرحال الله به ښه کړي، مال الله پاک راکړی دی او د هغه راکړی دی او د هغه مال دی، بس ابې راته انشاءالله ښه کوي، زمونږ ته پوره امید دی او مونږ ځان کې اعتبار د خپل ځان کې څه دغه نشته دی. نو ناظم صاحب د اخیرنۍ پوښتنه کوم، جی غټې غټې روغې په دې حجره کې شوي دي، تاسو کړي دي، د 302 کړي دي، څنګه چې تاسو ذکر کوئ چې په 2 میاشتو کې دا یو ډي اس پي صاحب راغی، هسې فرض کړه خو چېرې جرګې راغلې وي نو خبره منلې کېږي، خو په دې 8 میاشتو کې لکه داسې جرګه بالکل نه جرګه شوې ده، نه څه مرکه شوې ده، نه چا د هغه ټایم چې کوم ډي سی او یا ډي پي او نه هغوی د ده تپوس له راغلي دي. کوم ما چې ووایې د سټي تاڼې ډي اس پي صاحب او د هغه ځای بارمنشاه په ورورولۍ کې راغلي وو، په تعلق کې راغلي وو، هغه د هغوی اوس هم زه احسان ځکه منم چې څوک چې هله 9:30 بجې ځي او ورسره سار بانګه پورې ساریږي. چې کله زما بچی رووته اپریشن تیټر نه او دی بیا آی سی یو ته شفټ شو، بیډ ته شفټ شو، نو هغوی د دغې نه پس مونږ ټول لکه ملګري رخصت کړل. بل ما نه یو خبره ایره وه، دې کې د سټي ډي اس پي صاحب چې دی نو هغه زمونږ عبدالله حقاني بلکې زمونږ خرور هم دی او بس خپل ځان هم دی، مال یې پکې هغه رالیږلی او هغه ته ما همدا خبره وکړه چې زما دا بچی دی الله پاک ښه کړي. هغه ته ما زما بچی دی خو تا نه خو پټ نه دی، ته خو له کور ته هم ورتلی شي. نو هغه ما ته وی چې نه دې ټایم کې زه تاسو ته ځکه څه نشم ویلی چې هغه ما سره وي چې دی زه ډاکټر له چیک اپ له بوزم هر 15 نه والي 20 دن پورې د فل باډي ټیسټ او هغه ټوله ورځ زما هسپټل کې بلکې زما 2 روز هسپتال کې ولګي، زه شپه کوم بیا. نو ما سره دغه حقاني صاحب مي عبدالله نو هغه ما ته ووایي چې صحیح ده زه به جنورۍ کې بیا راځم. بل چې د مسعود دا ځان ویشتی دی نو د هغې د انکویري وشي په ما باندې چې دا غلطې په یار دی، د دې د انکویري وشي. ما ایس پی انویسټیګیشن ته درخواست ورکړی دی چې د دې د شفاف انکویري وشي او بالکل د دوران ډیپټی کې نو د هغې 9 اپریل نه پس د سسپینډ دی او چې یو سړی سسپینډ وي نو هغه ډیپټي کم ټیم کې کوي. د سسپینډ و د باندې کیس راغی د کرایم برانچ د سیډه او هغې کې په رون د جمعرات پر ورځ په رون 6 تاریخو په 6 تاریخ باندې د جیل ته دا ټول پلان د هغې ته تیار کړی او په هغې باندې بچې پویري. خو بهرحال ما ته به انصاف میلاویږي، زما په خپل الله باندې پوره امید دی او د هغې نه علاوه زما خپل ډي پي او صاحب ته، ایس پی انویسټیګیشن ته، آر پی او صاحب ته، آی جی صاحب ته او سی ام صاحب ته ما دا درخواست دی چې زما د کیس کې د سپا انکویري وشي او ما ته د انصاف میلو شي، ځکه چې مخکې هم را سره ډېر هغه د ظلم انتخاب شوه او د هغې نه پس بیا د یو غلطې په یار کې چې سړی راشي الف خان روره نو هغه بیا سړی لکه هغه ځان سره اړیکې خفه شي، نو دغه د خفګان هغه اظهار دی. باقي دې کې یو کوېسچن یو عرض کوم، زما چې کوم رونه دي لکه دا خلک وایي چې ټوپکمار دشمندار، نو په ما باندې د یو سړي د یو ټوپک هغه 15 ډبلۍ ورته وایي که نه څه وایي ورته ما باندې د هغه پرچه روړي او ما ته دې وښایي چې تا باندې دا یې په یار دی. یوه شوه. دویم د هغې نه پس زما رونه دي هغه څه خپل سبقونه وایي، ماسټر کوي، څه ښه سیټونو باندې خپل نوکرۍ کوي، ښه افسرانو سیټونو باندې ناست دي. زما لور چې دا هغه بار نه دغه برشتري کوي، ما بار لیږلې ده. دا زوی وه زما روانو د ده تقریبا جون کې دی روانو،
نو د سره دا واقع وشوه کال یو نیم دی وروستو که هېڅ خبره نه ده خدای دې ولې لومبې صحت ورکړي الله دې روغ کړي واپسې به بیا لاړ شي بیا به لاړ شي نو زمونږ فیوچر کې اوس دغه دی بل ټول تعلیم یافته دي بل زه ما نه یو سړی سوال راباندې وکړي چې ناظم صاحب یا جي صاحب تاسو ولې دغه سرکار طرف ته نه یتلې ما ویې زه خدمت ته روتی یم د 2001 نه 2025 پورې دا زه دې کې تحصیل ممبر پاتې یم ډیپټي کنوینر پاتې یم د یونین کونسل بیا تحصیل کونسل کې زه ډیپټي کنوینر 1 کې پاتې یم 5 کې پاتې یم اوس موجوده ډسټرک او تحصیل ختم شو ویلیج ته شیز راغی زه د ویلیج موجوده چرمین یم ما سره کور والا د هغې هم دا دریم ځل دی چې ما سره یو ځل د تحصیل ممبر او دا 2 ځله هغه هم د وی سی ممبره ده خو بیا عرض کوم چې ماته د انصاف میلو شي او چې یو سړی د سنني خبر نو ما باندې چې دا کومه دعوه شی ده نو د دې تاسو زما دړنه تپوسو کې چې څنګه چل دی ځکه چې یو پیر رالزویولي بیا مې پریشرایز کوي مې په دې باندې د نیوز په دغه باندې پرنس کانفرنس باندې پریشرایز کوي اف ای آر را باندې منګړت جوړی او چې ما سره 4 کسانو نو زه خو ټول عمر ګاډي کې یا ما سره ډرایور او یا د ډرایور نه را سره یو الک سیوی نو د 4 کسانو بیا ډزې کوي او هغې کې بیا یو کس لګي نو دا د نه منلو خبره ده دا بار د انکوایري کې ځکه درخواست د عرض کوم چې زما د انکوایري د شفاف وشي ځکه چې هغه ټیم مې د 400 په پولیس باندې ځکه نه کوله چې هغه ټیم مې په اعتبار نو کریم ته مې ځکه وړی وه او اوس مې د 400 په پولیس باندې 100 نه 105% اعتبار دی چې دوی به زما د انکوایري بالکل A1 کوي بله پوښتنه به کومه چې کوم پریس کانفرنس مخې ته راغلی دی هغې کې دا خبره کوم کېږي چې د ستاسو فرزند چې کوم دی یا خو زخمي شو خو زه هم پکې خوږ شوم نو دې څنګه خوږ شوي وو دغه ټایم کې د دې موږ ته مخې ته څه نه راغلي الف خان رور ما ته دا بچی چې زما نو دا ما سره ډېر کلوز هم دی او ډېر آزاد هم دی او داسې دی چې بس هغه زمونږ هغه خپلو کې ډېر ښه تعلق دی چې څنګه زما خپل والد صاحب سره دی د پلار او د زوی نو داسې ما دا زوی هم ځان سره داسې کړی دی ما چې دا بولډنس دکې زیاتي دا چې زه د 2001 نه 2025 پورې رالم نو دې ما ورکوټې به ځان سره ګرځو چې د دم دې شسته دې زه سیاست ته روباسم خو ما ته په دا پته نه وه چې دا دنیا دونه ظالمه ده چې د هغه خر ټول زړه دې سره مات شوی دی بل زما زوی خو چې کله ما ته خپل زوی ویلی دي او دا زه قسمیه ویم و چې ابو د ما ته اشاره راکړه نو زه تللی وم څه میډیسن مې راغشتل او دې ما کلي کې په دې وجه باندې پرېښوده ګینې هر کله چې وګورې نو زوی چې دا والد صاحب سره پلار سره مور یې هلته بیماره وه ده ته مې وویل زویه هلته ځای کې د چا غمي ښادي د چا سیګنیچر کولی چاته اټسټیشن کولی نو دا به ته کې ځکه چې دلته ما سره سیکرټري هم ناستي آفیس بوای هم ناستي نو دې ما رولېږه نو دې د هغې په سبا وایي چې ابو ده ما ته اشاره راکړه نو ړومبې ما لیټ پلو نو دا مې ډیم که دې راغې ما ته وایي چې ما ته کوم ځای ما ورته نیکه نوم واغېسته چې فضل مالک بابا خیل نوسې یم د هغې نه پس مې ورته ووایي چې د ابو زوی یم ستاسو نوم مې واغېسته ما ته وایي چې کارډ وایي ما ته چې کارډ خو زما لا جوړ نه دی او دا مې د ابو کارډ هم دی او د یونیورسټۍ سټوډنټ کارډ هم ما سره دی نو وایي چې کوم 3 ابابیل سکواډ واله وو بقول زما 2 ابابیل سکواډ واله چې کوم په جدا بایک باندې ناست وو هغې ورته وایي چې دا ماشوم د ناظم صاحب زوی دی دته وایي چې زه را روان شوم چې سړی را روان شي نو ما شیشه وخېجوله بټن له مې ټک ورکړه سلو را روان وم وایي زه په دې ډز باندې نیم پیښې ځکه چې سړی ګاډي کې ناستي نو وایي چې ما داسې نیم کیلومیټر مزل وکړو نو زما شپې کار پرېښوده نو بیا دې د سره ترو هغه د بل سیټ ته راړولې ځای ته یې راوستی دی بیا مې ورسره زما نه کشر رور چې دی هغه سره وتی دی نو دا دا وی چې زم خوږ شوم او دا ماشوم هم خوږ شو نو زه دا ویم چې دی خو ګنټې لم هسپتال ته نه دی تللی او ده خو ځان له خپله یو ډرامه جوړه کړه چې هغه ټایم کم
ډي پی او صاحب زمونږ د 9 اپریل والا هغه په پرده واچوله چې هغه په دا پرده نه واچولې او هغه ټایم یې ډایرکټ دی لیږلی و او د کوارټر ګارډ او د هغې نه پس جیل ته کړو ارسه ټول ارسه به سم دمو نو د ما بیا د عبدالله حقانی چې ماله راغی یا زمونږ د ډي سپي صاحب چې راغی اوس 10 ورځې مخکې نه دي راغلی یا دی کې یو بل ډي سپي صاحب هم راغلی و سیټي تاڼې والا ما هغې ته ووې چې یار دې ما ته صرف دا یو قسم وکړي صرف د الله په کلام دې راته لاس کیږي زه ما مخکې زما اړه کې دته اسم نشته او اوس به م ورته څه ني دا بلکل صفا دی خو اوس زما ته نفرت ځکه شو چې ما باندې یو غلط د ناجیزې د پاسه یو ظلم یې راسره وکړه د هغې ظلم د پاسه یې راسره دوباره ظلم وکړه نو د سړي غاړه مات شي بیا هغه په پریس په ذریعه باندې سړی پریشرایز کوي نو دغې خبرو کې به نه ځو خو چې ده ما ته په قرآن باندې لاس ایښی و چې ما د ستا دې زوی ما لاس ګیر کړی دی دی به ما پی سبیل الله بخه لاس چې ګیر شي ګاډې رواني سړی راپروزي په هغه باندې خراش راځي راغلی دی پکې هر څه پکې راغلی دي نو دغه د یو منګړت ځکه چې دا کرایم برانچ والا زما د زوی باندې چې کم یې په یار دی کړی هغه هغې ختم کړی دی چې دا ماشوم بالکل بېګناه دی او ده چې دا کومه قصه دا ډرامه جوړه کړې ده نو دا مکمل دروغه ده هغه ویډیو هم شته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره شکریه الف خان رور زما سره ناس زما د تره زوی فلی خالق خان ما سره ناس زما رور امجد خان موږ سره ټول درونه بیګان زه صرف دا ویل غواړم فلی خالق خان ټولې خبرې وکړې زه صرف او صرف دا ویل غواړم چې زمونږ د رواره ته چې دا اوسم چې کم دی سورې دی فضل امین او اوسم چې کم دی هغه ټیک ټاک نه دی اوسم د هغه نه وینه ځي او د هغې د پاسم چې کم دی دا اتمه میاشته لا ښه کېږي نه او زه صرف او صرف دا ویل غواړم خپل د چارسدي پولیس ته او چې کم دی حکومتي چارواکو ته دا اپیل کوم چې د فلی خالق خان باندې کم د ایف آی آر شوی دی او د کس کم پریس کانفرنس کړی دی د دې شفاف انکوایري وشي او حقیقت ته عوامو ته مخامخ کېښودلی شي او په آخره کې دا ویل غواړم چې زمونږ دا رواره هم سورې شو ولګېده په هسپتال کې په آی سی او کې بېهوشه پروت او په ده باندې م ایف آی آر شو نو په دغې باندې م خفه یو مونږ خو هغه له الله تعالی نوې زندګي ورکړه نوې زندګي الله ورکړه الله زندګي ورکولو والا دی او الله به انشاءالله تعالی خم کی که خیری خدا وایو بیا په آخره زمونږ پر زور دا مطالبه ده چې زمونږ د رواره ته فضل امین خان ته دی انصاف ملو شي او زما د تره زوی فلی خالق خان ته دی هم انصاف ملو شي او چې کم دی دا کم ایف آی آر پې شوی دی د دې د انکوایري وشي شفاف او هر څه حقیقت دی د عوامو مخې ته راوړي فاروق په داسې وخت کې درېمګړی راځي یا شیطاني کوي یا داسې مشورې ورکوي یا داسې دغه ته راځي د ظلم د پاسه ظلم چې په دغه وویشتې شمه بیا چې کوم دی نو په یو داسې انداز کې د خلکو همدردۍ حاصلول لپاره نو خو دا چې ته میاشتې جرګه دار چې زړه خو ډېر هم کاڼي نه هغه ممکن کېږي ډېرې غټې جرګې شوي دي بل اوس تاسو مخې ته د بهرمن جرګه پرته ده نو اتو میاشتو کې راځي نو چې څوک ورته ښودنې کوي نو په دې باندې ستاسو الف خان وروره زه دا ویل غواړم بالکل دا د پښتو وطن دی او دلته چې کوم دی نو جرګه سیسټم ډېر زیات دی او هر څوک لکه جرګه چې راشي نو عزت هم وله ورکوي الله پاک فرمایي چې جرګه زي ورسره زیمه نو بالکل اتو میاشتو کې د جرګه ونه کړه دیم زیاتې کړی دی څنګه چې زمونږ تره فضل مالک خان ووی چې هیڅوک هم نو د جومات یو امام به در رالیږلی نو دا ښه خبره نه ده دا قبر کې راځي چې ده زمونږ د ماشوم سره دومره ظلم وکړو او د هغې راپاسې جرګه م رانه لیږله نو دا ښه خبره نه ده دله پکار وو چې اوس دی دا وایي چې یاره جرګه پکار وو چې دا اتو میاشتو کې جرګه رالیږلې وه جرګه ښه شی دی روغه جاړه ښه شی دی مونږ هم غواړو چې روغ وشي فلی خالق خان چې نن دلته ناست دی پریس کانفرنس کوي نو د دې شکر دی لکه دا خبره دی عوام دی او ټول خلک دی د فلی خالق خان صرف د یوې خبرې ته سوچ وکړي چې زه قانوني جنګ کوم لګیم
زه قانوني جنگ کوم الله مکا کو د بل سکول نو هغه به اوسه پورې لکه لاس پتې خطا شو زه به دا وایم خدای دې لاس نه خطا کوي او جرګه ښه شی دی خو هغې خپل قانوني جنگ کوي قانوني جنگ روان دی او مونږ هم چې کوم دی څنګه فلی خالق خان ووایي چې زمونږ په دې پولیس باندې افسرانو باندې ډي پي او صاحب دی اس پي انویسټیګیشن دی زمونږ په یقین دی چې شفاف انکوایري وکړي راشد دره تو وایي چې دا کم جوبل دی په زلیمین نو د سره تعلق څنګه دا خو چې کشر رور هم دی او داسې دي چې لکه فرینډ جي څنګه چې ملګري دغه جي نو داسې دوستانه هم ده ورسره جي کله چې ولګېد نو څه احساسات دي داسې یاره جي به داسې قیامت ورځ راباندې تېره شوې ده جي او داسې و چې لس ګنټې د اپریشن 3 اپریشن وشوې لس ګنټې جي او آی سی یو کې بیا ډېر ورځې 11 ورځې به دلته تېرې کېږي اتمه میاشت نو چې ګورې ورته لکه حجره کې ټول ځوانان لوبې کوي هغه بالکل جي بس هغه خدای شوي دي جي چې بس هغه لکه بیللې دي داسې دغه کړی دي جي څه ګیمونه به کول ډېر جي کرکټ بل یونیورسټۍ کې داسې و چې ډېر خوش اخلاقه جي لکه ماشوم سره ماشوم او غټ سره غټ و جي مشر سره مشر و جي داسې لکه ګپ پې لګو لکه نیکه بابا یې د مونږ ولې خوالې نه شوتلی جي او هغه ورسره داسې و لکه د ملګرو په شان جي ګپ پې ورسره لګو او نور داسې خدمت به هم کوله ډېر جي ډېر بل والد صاحب سره ډېر ګرځېدلی جي نو هر سړی پېژنم جي چې هغه زوی دی او ښه تکړه دي جي دغه کې هغه بیا ښه کوي تاسو به جي څه وایې دا یا د جي په زلیمین خو یو تکړه ماشوم دی او بېګناه ډېر ظلم ورسره شو او خو داسې دی په کلي علاقه کې ټول سره مینه کوي چې ټول سره کم خوږې خبرې د مشرانو عزت او پلار سره ګرځي د کلي غم ښادۍ نو ډېر زیات هغه باندې ډېر تکلیف تېر شو او ډېر پس په تعلیمونو او په دغه باندې جي نو لکه زموږ په ډېر داړه خفه دی یو ځوان زلمی کنه ته میاشتو نه په کټ پروت دی تعلیم یې کو 20 سټوډنټ او بخر ارادي وي نارمانونه بالکل جي نو هغه ډېر مات شوی دی ډېر دغه سره لږه باندې چې کومې سختې تېرې شو مونږ خو سري یو پر قدم باندې پر دغه کې نو ډېر زیات لکه دې سره ډېر زیات دغه شوی دی اوس ولې مونږ او سلام مشران او دغه کوي نو انشاءالله واپس ژوند طرف ته را روان دي خو ډېر ظلم ورسره شوی دی زیاتې ورسره ډېر زیات شوی او بیا چې په داسې حالاتو کې د مخالف خبرې مو اورې چې یاره په مې ډزو کو داسې کو نو سړي ته لکه خفګان راشي یو دروغ جي یو دغه کنه اتو میاشتو کې تا تپوس ونه کړه ته رانه لرې حجرې ته تا یو جرګه ونه لېږلې څنګه چې مشران ووایي او تا د هغه تپوس ونه کړه او ته راځې اوس 7 میاشتې پس یو دروغ وایې یو د ځان یو پریس کانفرنس کې او دغه کې نو دا خو په دې خو مشران هم نور هم رخه شي یو خو د ماشوم هم خوږ کړه او بیا یو داسې لکه دروغ او د منګړ دغه کې نو لکه دا جنایت دی